أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذين هغ خلق قالوا چوائی ان الله بشک الله پاک عهد الینا ویلد مونتا الا نؤمن چی یقین بنک ویل رسول پیو رسول باندې حتی تردی پوری یأتینا چی راوڑی مونتا بقربان قربانی تأکله النار چی اخری غیل رور قل ورتوا اے پیغمبر قد جاءکم تاسو تراغلی دی پیغمبران رسول سمر پیغمبران من قبل مخک زمانه بالبینات پوازح دلائل سرا وبالذی اوهم هغا قتلتم چتا سو قتل کل فلما قتلتموهم نتاسو ولقتل کول دیو لرا ان کنتم صادقین کچرت تاسو رختنی فإن كذبوك پس کچرت دیو تا د دروغ نسبت کی فقد كذبانو دیو د دروغ نسبت کړو رسول پیغمبرانو ته من قبلک مخکستانا جاءو چراغلیو دیو ته بالبینات فواضح دلائل سرا والزبر او پسحفو سرا والکتاب المنیر او په کتاب روخان سرا كل نفس هر یو نفس ذائقة الموت مزه سکون کې د مرګ دی و انما توفون او هر کله چې مړ شي تاسو اجورکم نو پورا بدر کړی شي تاسو ته اجرون استاسو یوم القیامت پورز د قیامت فمن پس هغه څوک زحزح عن النار چې لري کړی شو د ورنا و ادخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته فقد پاس نو دغه سړی کامیاب شو وما الحیات الدنیا او نه ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دی د دوکې مخکې آیاتونو کې الله جل شانه په یهودو باندې رد وکړو چې هغوی په الله جل شانه ګستاخی کړي و نو الله جل شانه هغوی ته جواب ورکو چې تاسو دا سوای دا الله پاک اوري او الله پاک دا لیکي ځکه چې تاسو به الله پاک پوری ګستاخی کوله او پیغمبران چې دی هغه به تاسو په ناحقه قتلول نو د قیامت په ورځ به الله پاک دیو ته وایي چې وسکه عذاب د سوځېدو چې تاسو به سوځېږئ او دا عذاب تاسو ته ځکه میلاویږي چې تاسو کم عملونه په خپلو لاسونو کړي دي د هغې د وجې نه تاسو ته چې دی دا عذاب او دا بدله چې دی هغه میلاویږي او نه دی الله پاک ظلم کوونکی په خپلو بندګانو په دې آیاتونو کې الله پاک د یهودیانو یو بل خبره رد کوي چې دیو ته چاوي چې تاسو په نبی علی السلام باندې ایمان ولې نه راوړی نو دی به دا خبره کوله اولنۍ خبره دا از د کول پکار دی چې په مخکینو امتونو کې د نورو انبیاو په امتونو کې به چې چا صدقه کوله یا به زکات وستو هر صدقه به چې کوله نو دا به بل نشو ورکوله بلکې صدقه به وکړه یا قربانی به وکړه نو دا به د غر په سر کې خوده چې کله به الله پاک د اسمان نور راولېګو او دغه سیس چې دا به وسوځو نو دا به ردی نه خو چې دا قربانی چې الله پاک ته قبول ده او کچرتی ور به د اسمان نه را نغه واغه سیس به ونه سوځو نو دا به د دې نه خو چې دا قربانی الله پاک ته قبول نه ده
نو دا په مخکینو امتونو کې دا ظالمان وای چې مونږ ته الله پاک ویلي دي چې زمونږ تاسو په هغه چا یقین نه کوئ چې تر څو پورې دا معجزه تاسو ته نه خولي نو یو خبره خدا ده چې الله پاک معجزه ورکوونکی ذات دی او هر پیغمبر له الله پاک داسې معجزې ورکړي دي چې هغه د هغې وخت سره مناسب وي بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د برکته د دې امت صدقې چې دی دا په خپله یو بل ورکولی شي خیراتونه چې دی دا کولی شي قربانی چې وکړي نو غوښه بل ورکولی شي دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام برکات دي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام احسانات دي نو دیو به دا خبره کوله که چرته دا په حق او په سچ پیغمبر وي نو دې موږ ته دغه وخی چې قربانی وکړي او ور راشي هغې لره چې دی اخري نو الله پاک ورته فرمایي چې ای پیغمبره ته دې ورته ووایه چې تاسو ته خو مخکې هم د دې نه ډېر شی پیغمبران راغلي دي ظالمانو تاسو خو هغه پیغمبران نه دي معاف کړي هغه پیغمبران چې دی تاسو څو پیغمبران روایتو کې راځي چې په یو ورځ باندې دي 70 پیغمبران شهیدان کړي دي او بیا د هغې نه وروستو 150 کسانو یا 170 کسان داسې وو چې هغوی دي د دې غلط کار نه منع کړل چې تاسو دا پیغمبران مه وژنئ نو دا ظالمان راپاڅېدل او هغه 170 یا 150 کسان چې دی هغې پسې هم شهیدان کړل نو الله پاک دی ته وایي چې تاسو که دا پیغمبر نه منئ نو دې پیغمبر نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي هغه تاسو کله منلی دي بلکې د هغوی سره چې کم دلایل او کمې رڼاګانې راغلي وي نو تاسو خو هغه هم قتل کړي دي هغه هم نه دي معاف کړي نو تاسو ولې دا قتلول که چرته تاسو په رښتیا وئ او که دا خلک تا ته د دروغو نسبت کوي نو دیو پیشکه چې د خپل پیغمبرانو ته د دروغو نسبت کړو مخکې ستانه چې هغوی په واضح دلایلو سره راغلي صحیفې دي ورته راوړي او داسې کتابونه یې ورته راوړي چې هغه د نور په شانتې روښانه بیا الله پاک فرمایي چې تاسو خو په دنیا کې دا چل کوئ یو ورځ داسې را روان ده چې تاسو به مړه شئ بیا به د الله پاک دربار ته ځئ نو تاسو بیا د رب مخې ته څه جواب ورکوئ نو دا واورئ چې هر یو نفس چې دی دا د مرګ نه دی بچ کېدونکی بلکې هر یو نفس چې دی دا به د مرګ د ذایقه څکي او په ده به مرګ راځي لیکن بهتر سړی هغه دی چې هغه نیک عمل وکړي او سره د ایمان د دنیا نه راشي لاړ شي نو الله پاک چې دی د قیامت په ورځ به درته لوی اجر ورکړي او چا چې څوک چې د دوزخ نه چې دی د اور نه لرې کړی شو نو په حقیقت کې دغه سړی چې دی کامیاب دی او دی به داخل شي جنت ته او دی چې دی کامیاب دی او بیا الله پاک وایي چې ای یهودیانو ای مسلمانانو ای د دنیا هر قسم انسانانو د دنیا په ژوند چې دی مدوکه کېږئ د دنیا په عارضي سامان باندې چې دی دوکه مه خورئ دا ټول څه سامانونه په دنیا کې دي څه نعمتونه دي دا ټول فانی دي دا به فانی شي او حقیقي زندگی او بهترین چې دی نعمتونه هغه چې دی همیشه دپاره نو هغه په جنت کې میلاویږي نو ای خلقو تاسو د دنیا په ژوند باندې چې دی مدوکه کېږئ او الله پاک سره چې دی دشمني مه کوئ د پیغمبرانو سره چې دی دشمني مه کوئ د الله پاک حکمونه ومنئ او د پیغمبرانو طریقې چې دی په ځان کې راولئ الذين خلق قالوا چې ان الله بشک الله پاک عهد الینا ویل دی مونږ ته الله نؤمن چې یقین بنه کوئ لرسول فیو رسول باندې حتی تر دې پورې یاتینا چې راوړي مونږ ته بقربان قربانی تأکله النار چې اخري هغې لره اور قل ورته ووایه پیغمبره قد جاءکم په تحقیق سره راغلي تاسو ته رسل پیغمبران من قبل مخکې زمانه بالبینات په واضح دلایلو سره وبالذي اوداهم چې تاسو قلتم چې وی تاسو فلم قتلتموه نو ولې تاسو قتلول دی پیغمبرانو لره ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی یې فان کذبوک او کچرته دیو نسبت کوي تا ته د دروغو فقد کذب نو دیو دروغ ګڼلی رسل پیغمبران من قبلک مخکستانه جاءو چې راغلي دیو ته بالبینات په واضح دلایل سره والزبور او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتاب روخانه سره کل نفس هر یو نفس چې ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی و انما بشکا توفونا پورا بدله به میلاو شي اجورکم تاسو ته اجر نستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې پمن پس هغه څوک زحزح چې اوخوی دولر کړی شو دلره عن النار د ورنا و ادخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو د کامیاب شو وما الحیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی
अल्लाह पाक दामल कुल तौफीक। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।